دا اوس مونږه دغه په موډ کې وروړه د باتینګ په موډ کې یو او ډېر زیات ښکلی ماحول دی او یاران دوستان دي او راغلي یو وروړه د دې سیند په دې غاړه باندې لامبو او ډېر زیاته مزه کوي او زه خو خپل کوشش کوم چې یو ویډیو یو کلیپ والمه خو بیا هم زویمه دا سیند مې درنه ونیسي ځکه چې دا ډېر خطرناک سیند دی او یاران دوستان را سره دي او ډېر د کافر ماحول دی والله بس چې ډېره زیاته مزه کوي او زه په دې تیر ټوپ کې ناست یم او د دې سیند نه مزه یې اخلمه ما وویل چې یاره بایي ستاسو سره یو کلیپ زه شیر کړمه دا زموږ سره د دریا سوات دی او دلته مونږ یاران دوستان سره راغلي یو د کیمپینګ دپاره او دلته مونږ کیمپینګ لګو او دلته به مونږ ټوله شپه تېروو نو مونږ ډېر زیات میان او دغه چې دی دا ټراوټ فش مونږ نیولي دي او رزداسته خیمه دا دي وروړه دا زموږ سره کم دغه چې دي دا به انشاءالله تعالی مونږ نن شپه وروړه دا میان خورو او مارمهی دي او چاینا میان دي او زموږ سره دا یاران دوستان مونږ ځان سره راوړي دي وروړه دغه دی د جانټو کریم هم راوړي دي او راډونه هم راوړي دي دا راډونه دي او ځان سره هم دغه دی دا ونیسه ټوپ یې نیسي ونیسه دا یاران دوستان ټول ناست دي کینګه لاس پسې ور واچوه دا یاران دوستان مونږ سره ناست دي دغه دی او ډېر زیات دا مکمل ځنګلي دي زنګ سره او ډېر زیات په یو خطرناک ځای کې مونږ کیمپینګ کوو دلته مطلب دا دی لکه ځناور هم د شپې راتلی شي ماران هم دي ازمري هم دي ګیدړان هم دي خو خیر مونږ به دغه کوو د دې ټولو سره به فایټ کوو او دلته به مونږ کیمپینګ کوو دا مونږ چې کوم ماحول ته راغلي وو نو به زما په خیال په جنت کې په دې ځای کې څه فرق به نه او ډېر زیات ښکلی ماحول دی ما وایي چې یاره ما لږه ویډیو وکړمه دغه دی د ژوند خواص بیا پته نه لګي که سبا مطلب دا دی چېرته مړه شو نو کم از کم زموږ دا یاران دوستان چې دي دا به زموږ دا ویډیوز ګوري لایک کوي به او سبسکرایب کوي به او شیر کوي به او یادوي به چې یاره مطلب دا دی مونږ په خپله باندې یادوو چې یاره مونږ په دومره ښکلي ښکلي ځایونو کې په دومره ښکلي ښکلي ماحول کې په دومره ښکلي ښکلي ځنګلاتو کې او دومره ښکلي ښکلي باغونو کې
مونږه شپې ورځې تېرې کړې دي اوس ښه برابر زه اوس د پیچ د شفتالانو په باغ کې ولاړ یم او مکمل ډېر زیاته ګرینري دی او ډېر زیات ښکلی ماحول دی نو ما ویل چې یاره باید د دې سره هم یو کلیپ نیمواله وه او دا چې کوم ځای کې مونږ سټی کوو د هغې خواته د پیچو د شفتالانو د یو باغ دی نو ما چې یاره ما دا د ویورز ته وښیم او اوس خو چونکې بهار دی یا مطلب دا دی ګرمي ده نو دا دې خلکو د دې خبرو خو خلکو سره احساس نه خو چې کله بیا هم مطلب دا دی دغه تیر شي دا خزان راشي ځواني لاړه شي نو دا شیزونه په خلکو باندې ډېر زیات ښه لګي او دا اوس د پیچو ونه ده زموږ سره او نو په ښه دي یاره دغه دي د شفتالان خو دې ګوره چې کسانو شو کولی دي خو نه چونکې دا ګرینري انسان باندې ښه لګي نیچرل بیوټي په انسان باندې ډېر زیاته ښه لګي ځکه چې انسان پیدا هم د نیچر نه دی نو والله مو خو ډېرو غټ ځګونو ته لاړ شو غټ ښاریو ته لاړ شو او غټ حساب کتاب ووینو خو چونکې څونه ښکلیوالی په دې کلیوال ماحول کې دی او څومره رنګ او حسن په دې نیچرل بیوټي کې دی نو دونه په آرټیفیشل بیوټي کې نشته او چونکې نن سبا خو دنیا ټوله ماده پرستي ده مټیریلیزم دی نو زموږ خو خپله دا کوشش چې یاره کم ځای نیچري کم ځای سیندونه یي اوبه یي واورې سنو فالینګ یي ماونټینز یي دغه دي دا غرونه یي او پهاړ یي او دغه یي نو زموږ خو والله هغه ځایونه ډېر زیات خوښ دي او خوشحالیږو او بل الله تعالی مونږ له ډېر زیات ښکلي الله تعالی خو بېشکه دا دنیا هم ډېر زیاته ښکلي جوړه کړې ده خو زمونږ د علاقه خاص کر ملکڼ ایجنسي دې له چې کوم حسن ورکړی دی او بیا خصوصا زمونږ کلي له ښار له چې دې له کوم حسن ورکړی دی نو تاسو په خدای یقین وکئ چې لکه زمونږ په کلي کې تاسو اوس سوئ چې یاره د خپل کلي صفت کوي خو زمونږ په کلي کې لکه مطلب دا دی که فرض که تاسو دغه ته تلل غواړئ غرونه کتل غواړئ نو غرونه زموږ سره نږدې دي که سیندونه کتل غواړئ سیندونه زموږ سره نږدې دي که مطلب دا دی د سهولیات غواړئ زمونږ په کلي کې ماشاءالله ښه روډونه دي سویګی شته موبایل کار کوي او مطلب دا دی چې لکه د دنیا چې څومره فیسیلیټیز دي هغه مطلب دا دی په دې زموږ د غریب وطن کې شته او میدانونه پکې دي پارکونه پکې دي بل ښکلي قابل خلک پکې دي ایجوکیټډ ماحول دی ماشاءالله زموږ سره او ډېر زیات مطلب دا دی لکه زمونږ سیکیورټي په لحاظ باندې هم مطلب دا دی لکه د کلی وطن چې دی دا ډېر زیات یو برابر یو ښکلي علاقه ده او د سیکیورټي هیڅ مسله نشته دلته مونږ اکثر د شپې د 2-3 بجې باندې مونږ ګرځو نو لکه مطلب دا دی لکه مونږ دا نه وایو چې یاره مطلب دا دی دلته امن نشته دلته سکون نشته او لکه مطلب دا دی مونږ خو تاسو به کراچۍ ته هم تللی کراچۍ به مو هم لیدلي پېښور اسلام آباد خو هلته دونه د امن او د سیکیورټي دونه انتظامات نشته دلته چې مونږ مطلب دا دی څومره سیکیور فیل کوو او دلته تقریبا د ژوند هر نمونه سهولیات مونږ د هیلث په حواله سره دي که د ایجوکیشن په حواله سره دي که مطلب دا دی د پولیس سیکیورټي په حواله سره دي دا مونږ دلته حاصل دي او مونږ خوشحاله یو په خپل وطن کې تو په دغه د ویورز ما خو تقریبا چې یاره د پاکستان تقریبا ما ټول کتلی دی دغه نه واله د لاهور واګه بارډر نه واله تقریبا او د زموږ سره د افغانستان تورخم بارډر بیا کراچۍ او بیا مطلب دا دی چترال بمبورید هغه دا ټولې بارډري تقریبا ټول پاکستان مونږ کتلی دی خو زمونږ د علاقې او زمونږ د وطن په شانتي علاقه ما په دې ټول پاکستان کې نه ده کتلي که هغه د ایجوکیشن په لحاظ باندې که هغه مطلب دا دی د حسن په لحاظ باندې که هغه د
د نور سهولیات په لحاظ باندې نو ډېره زیاته ښکلي او ښه خلک دی ایجوکیټډ پویه او ایمانداره محنتکش او زه باید نور څه صفتونه کوم خو لکه څون کې زما علاقه ده بس زه ترې مطمئن یم زه پکې خوشحاله یم که ژوند که ښه تېرېږي خراب تېرېږي خو مطلب دا دی زه پکې سکیور یم زه پکې خوشحاله یم که زما په خیال که جنت که دنیایي مونږ یو جنت ګورو نو زما په خیال زما د کلي په شانتي زما د ښار په شانتي او زما د ملکړي جنسر په شانتي جنت زه په دې ټوله دنیا کې نه ینم نور باقي خلک په وایي چې یار مطلب دا دی یورپ هم ډېر زیات ښکلی دی او امریکا هم ډېر زیاته ښکلي ده سویټزرلینډ هم ډېر زیات ښکلی دی خو نه په دې خاورې کې زه پیدا شوی یم په دې کې مونږ ژوند تېر کړی دی په دې کې مونږ مطلب دا دی خړپوسي کړي دي او په دې کې مونږ مطلب دا دی ماشومتوب هم تېر کړی دی نو نو سره نور الفاظ نشته که نور الفاظ تاسو ته ویمه چې تاسو به اوس وایئ چې یاره ما مطلب دا دی لکه دا تاسو بل لاین ته ځئ خو لکه که جنت یي خو زما په خیال چې همداسې به او د دې نه نور الفاظ زما سره نشته او زما سره کتی شئ او دنیایي لحاظ باندې ډېر برابر ډېر ښکلی ماحول ښکلي خلک امن پسنده ایجوکیټډ تعلیم یافته او پوهه خلک شاعران ادیبان لټریچر باندې پوهه خلک ژوند په تېرولو په طریقه باندې پوهه خلک هم زما په خیال چې هم دا خلک دي ځکه چې ما ټولې علاقې لیدلي په هغې کې به څه ناڅه کمیږي خو ماشاءالله زه په دې خپل علاقه کې په دې خپل وطن کې داسې څه خبره کمه نه ینم او د دنیا ټول سهولیات ټول مطلب دا دی د الله تعالی د طرف نه او د قدرت د طرف نه موږ ته حاصل دي نو زه خو ته ډېر زیات خوشحاله یم دا رنګه کلیوال دي ملګري دي دلته راغلي دي الله متقدر مهرباني زه راځم ورغم دا ملپیکو دی که دغه دی ملپیک دی نو ستا جي تا خو ځان راایستې دی ځان ته دلته ځان چیله را رسولی دی اورې او د کافر شی که نه یاران دوستان دې هلته پاتې کړي دي بس ما ته نیم کپ ما ته واچوه زه راځم اورې نو دا زموږ سره د کلي وطن ګراونډونه دي ماحول دی او دا تاسو راسره وګورئ بیا دا ویډیو داسې زه بندوم نو زنګ دا ویډیو ګوره لایک کوئ شیر کوئ سبسکرایب کوئ دا دغه دپاره نه کوو دا ویډیوز چې مونږ کوو دا مونږ وروره د پیسو دپاره نه کوو دغه دپاره نه کوو شکر دی الله تعالی غټ رحم دی وروره ښه په خپله ځان باندې دغه دی دا پیسې خدای پاک دومره راکړي دي چې زما په ښه زنګ دا ژوند به ختم شي او دا پیسې به ختمې نه شي کم چې خدای پاک مونږ له راکړي دي نو دا زه صرف هسې یو البم پخوا به خلکو ځان سره تصویران ساتله یو البم به جوړو دا زه صرف د دې دپاره کومه چې یاره بهي مطلب دا دی لږ 20 کاله پس او 10 کاله پس مونږ کله بوډاګان شو خوله کې مقاپونه نه او خبرې نه شو کولی او نظر هم نه لګي او دا بیا زنګ دا بچي ګوري او زنګ دا روان نسل به ګوري او مونږ په خپله باندې هم زیات ګورو چې یاره مونږ دومره ښه وخت تېر کړی دی دې زګون ته تللي او دا زګونه مونږ انجوی کړي دي چا باندې که ښه لګي نو هم ښه خبره ده چا باندې بد لګي نو هم ښه خبره ده بس که چا باندې بد لګي جو داسې ووایه چې یاره رحمان علي یو کس دی او بس هسې بکواس یې وکړو یو بکواس ویډیو جوړه کړې ده اورې او که چا باندې ښه لګي او کم از کم دا زه د یاران دوستانو د کلیوالو دپاره کومه د دې کلي علاقې د ولس د خلکو دپاره کومه او د دوی دپاره خو کم از کم پکار دی چې یاره دوی لایک کوي سبسکرایب کوي شیر کوي تھینکس فار واچینګ مونږ په نیکسټ ویډیو کې بیا ستاسو سره ملاقات کیږي ما خو وړه نه کیږي خو بیا هم تھینکس بای بای اوکې سی یو اګین تھینکس